بل حدیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې د امت د اختلاف په زمانه کې د رسول الله مبارک په یو سنت باندې عمل کول داسې دي لکه د اورس کروټې نیول، لکه دا به انسان ته مسلمان ته دومره ګران شي لکه دی چې د اورس کروټې نیول د ته ګران دي. نو کوشش پکار دی محترمو چې خپل زندگی د رسول الله په تابعدارۍ کې شروع کو. دیو جنا نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث فرمایي چې څوک زما په سنت باندې عمل کوي نو الله رب عزت با په څلورو طریقو سره دغه مسلمان اکرام او عزت کوي. چې څوک زما په سنت باندې عمل کوي نو الله وی څلورو طریقو سره به د اکرام او عزت کوم. اولنۍ چې څوک الله نبی علیه السلام زما په سنت باندې عمل کوي نو د نیکو خلکو په زړونو کې به د محبت غورځوم. نیک خلک به دغه مسلمان سره محبت کوي. لکه یو سړی نیک دی نیکان خلق دي نو چې څنګه دی ویني یا د حالات واوري نو د سره په زړه کې محبت پیدا شي. د رسول الله په سنت باندې عمل کول اولنۍ فائدہ دا شوه چې د نیکو خلکو په زړه کې به د مسلمان محبت پیدا شي. دویم د کافرو خلکو په زړه کې به د دې مسلمان یره وغورځېږي. کافر فاجر ګناهګار سړی به د هغه نه یریږي، هیبت او د هغه نه په یره کې. او دریم فرمایي چې الله رب عزت به رزق وسیع کی چې کوم سړی د رسول الله مبارک په طریقو باندې خپل ژوندۍ تیروي نو الله رب عزت به رزق وسیع کی، پراخ رزق به الله ورکړي. د رزق به دته سیره نه وي، د رزق مبارک به دته څه خیال نه راځي چې زما په رزق کې کمی وغیره دی. او څلورم فرمایي چې په دین کې به الله رب عزت ته مضبوطوالی ورکوي. د چې کوم دین باندې زندگی تیری نو رو په رو به الله رب عزت دته په دین کې مضبوطوالی ورکوي، په دین باندې به قایمي او دته به الله رب عزت د هغې قایموالی ورنصیب کوي.